نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، چې ای د ایمان خاوندانو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال دا د جهنم د اور نه وساتئ. د کراچۍ په ډیفنس 6 کې په یو پلیټ کې د یو اداکاره د خمیره اثر علي خان لاش ملاویږي. هغه لاش دونه خراب شوی دی، دونه خراب و چې کله پولیس ورغلل او ویې کتل نو هغوی د خپل تحقیق مطابق ووی چې یاره دا لاش چې کوم دی نو دا د یو میاشت دی، مطلب یو میاشت مخکینی دی. خو لیکن چې کله پوسټمارټم رپورټ وشو نو پوسټمارټم رپورټ کې دا وویل شو چې یاره دا لاش یو میاشت مخکینی نه بلکې دا 6 میاشتې مخکینی دی. په دې سکرین باندې به تاسو ته د هغې اداکاري تصویر هم ښکاري او د هغې د ډیډ باډي هغه تصویر ما په دې ویډیو کې نه دی منشن کړی ځکه چې هغه ډېر زیات خراب دی. تاسو په سوشل میډیا باندې به هم د هغې هغه تصویر کتلی وي. لاش څنګه شوی دی؟ لاش داسې شوی دی چې د هغې لاس چې کوم دی لاس هغه د وجود نه جدا شوی دی، د هغې سپینې چې کوم دی هغه شلېدلي دي، حتی تر دې پورې چې زه به دا ووایم چې ډاکټران وایي چې د هغې په وجود کې غوښه نشته، ټول هډوکي شوي دي، دننه په هغې کې میږي لګیا او دا کیړې مکوړې دا پکې لګیا وی. زما عزتمندو د دې واقعې نه موږ ته صرف او صرف دا یو سبق ملاویږي چې الله رب العالمین د مور او پلار دا رشته دا یو ډیر عظیم او ډیر مقدسه رشته پیدا کړې ده چې کله د انسان وفات شي نو د دې انسان له همدغه مور پلار کفن ورکوي، دغه وروڼه ولک بیا اوږه ورکوي او دغه ورور بیا قبر ته سپاري. دغه اداکاري پلار د دې لاش اخیستو نه انکار کړی دی چې یاره زه یې نه اخلم. بیا د هغې اوښې د هغې وروڼه د هغې خویندې بیا راغلي دي، هغه لاش یې اخیستی او هغه یې دفن کړی دی. 7 لاک فالوور په انسټاګرام باندې چې دا لري، هغه فالوورز هغه فین چې د دې لپاره به یوې سیلفي اخښلو لپاره به بېتاب وو، د دې د یو جلک کتو لپاره به هغوی په انتظار وو. نن هغه فالوورز، نن هغه فینس، نن هغه مداح د دې لاش نږدې د هغې له نه راځي، د هغې مخ کتو ته تیار نه دي. دا د انسان حقیقت دی او دغه مرګ دی او دا د انسان اوقات دی. زما عزتمندو یاد وساتئ یو خبره چې دا دنیا فاني ده او په دې دنیا کې به صرف او صرف د انسان رشته داران په کار راځي او بیا په آخرت کې به د هغه انسان صرف او صرف اعمال په کار راځي. نه تا پیسه د الله د عذاب نه خلاصولی شي، نه تا فالوورز، نه تا ټیک ټاک آیډي او نه تا دا خلک د الله د عذاب نه خلاصولی شي. دا خو زموږ د پاکستان د فلم انډسټرۍ حال دی چې یو اداکاره په خپل پلیټ کې 6 میاشتې د هغې د مرګ شوي دي چې هغه پرته ده او دوی ته دا پته قدرې نه لګي چې یاره جینۍ مړه ده او جینۍ په خپل پلیټ کې یوازې پرته ده. زما عزتمندو موږ له پکار داري چې موږ 24 ګنټې د الله رب العالمین په عبادت کې تیر کړو او الله رب العالمین ته سر به سجود شو. دغه یو څو خبرې تاسو سره ما عرض کول غوښتل. خو چې ویډیو خوښه شوي وي زیات خو پکې څه نشته او دغه یو څو اصلاحي خبرې مې راته کړي دي او راته کوم. نو که دا ویډیو خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ